मौलाना मोहम्मद नासिर की बयानात के लिए मौलाना मोहम्मद नासिर की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरतुन निसा आयत नंबर 175। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. مخکې چې کوم آیت مبارکه تیر شو پاغي کې الله تبارک وتعالى ټول انسانانو ته دا خطاب فرمایل چې خلکو راغله د تاسو ته ستاسو د رب د طرفنا یو برهان دلیل او حجت د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم ذات مبارکه او بیا موږ نازل کړی دی تاسو طرف ته یو نور اخکارا، یعنی دا دو داسې سيزونه دي چې کله یو مسلمان په دې نعمتونو باندې غور او فکر وکړي نو چری به هم دی د الله جل شانه ناشکری بنه کوي، ځکه چې یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات مبارکه چې د یو مسلمان د پاره ډېر لوی نعمت او د الله تبارک وتعالى په نعمتونو کې یو لوی نعمت دا چې هغه د آخري پیغمبر په دې امت کې پیدا کېدل دي او دا رب کائنات په خپل باندې بطور احسان خصوصیت سره دا ذکر کوي چې لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا، یقینا ما په مؤمنانو باندې احسان کړی دی چې ما خپل محبوب پیغمبر په دوی کې مبعوث کړی دی، په دوی کې می پیدا کړی دی، په دوی کې می را لګلې دی. لقد من الله على المؤمنين، حالانکه د انسان د ژوند یو لمحه او یو لحظه دا د الله تبارک وتعالى د احسان نه خالی نه دی. دا یو سا چې موږ تاسو اخلو د سا د بدن نه اوزي او رانه نوزي او دغه سي د انسان د ژوند څومره لمحات دي دا ټول د الله تبارک وتعالى مستقلا یو نعمت دي. خو الله جل شانه د دې نعمتونو مبارک داسې نه وي، البته د دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت د بیانولو ذکر چراغ نو فرمایي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا، یقینا ما په مؤمنانو باندې ډېر لوی احسان کړی دی چې خپل محبوب پیغمبر ما په دوی کې مبعوث کړی دی. او دویم قرآن مجید د الله تبارک وتعالى په نعمتونو کې عظیم نعمت دی چې کله یو مسلمان دا قرآن مجید خپل سینې سره ولګي نو د دنیا او د آخرت ضرورت هغه په دې سره پوره کیږي، د دنیا او د آخرت د مشکلاتو نه په دې سره بچ کیدی شي او د دنیا او د آخرت د فتنو نه په دې سره چې هغه محفوظ پاتې کیدی شي. د دنیا او د آخرت راهنمایي هغه د قرآن کریم نه حاصلول شي. نو ټول انسانانو ته دعوت عام الله تبارک وتعالى فرمایل چې تاسو ته ما دلیل برهان خپل محبوب پیغمبر په صورت کې را لګل دي او تاسو طرف ته نور او رڼا احکارا هغه د قرآن مجید په شکل کې هغه در لګل دي. نو چې کله دا دواړه شیزونه تاسو ته رالل نو اوس فرمایي فاما الذين آمنوا بالله، لیکن کوم خلکو چې ایمان وروړو په الله باندې واعتصموا به او مضبوطی سره ونیولو هغه فسيدخلهم پس ضرب هغه داخل کړي دوی لرا فی رحمت منه په خپل رحمت کی و فضل او په فضل کی ويهديهم الیه او وبخي دوی ته الیه خپل طرف ته صراطا مستقیما لار نیغه. نو چې کله ټول انسانانو ته دعوت فکر ملو شو چې تاسو ته
دا محبوب پیغمبر ما در لګلې دی او دغه تاسو ته ما قران مجید په شانتي نورم مبینا د رڼا نه ډک کتاب می در لګلې دی. نو اوس دعوت عام دی هغه دا چې چا په دې ایمان وروړو په الله باندې واعتصموا به او مضبوطی ونیول هغه ایمان او ایمان نه بعد د الله تبارک وتعالى ذات په مضبوطیا سره نیول. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا صحابی رسول سوال کئ یا رسول الله تاسو ما ته صدا سي عمل اوخه چې هغه مختصر وي پر اثر وي ډېری خبرې ما ته یاد نه پاتې کیږي سیو داسې خبر راته وخیا چې زه په هغې باندې عمل وکم او ما ته نجات حاصل شي د دنیا او د آخرت کامیابی ما ته حاصل شي او ډېر اوږد وعظ او نصیحت ما ته یاد نه پاتې کیږي. سرور کائنات صلی الله علیه وسلم چونکه د علم و عرفان سمندرو بحرو او د دوانو جهانو سردار مبارک د معجزاتنا یو معجزه داوا چې اعطیت جوامع الکلم ما ته جوامع الکلم را کړی شوی دی یعنی الفاظ به دو الفاظ وي دو ټکی وي خو د ټول دین اسلام هغه عقاید او عبادات او معاملات او د ټول دین اسلام خلاصې ته هغه دو الفاظ شامل وي دي ته وي معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم. نو چې کله هغه صحابي عرض کوي چې یا رسول الله صداسي نصیحت راته وکړي چې زه په هغې عمل وکم او بس زه کامیاب شم. ډېر اوږدې خبرې ما ته یاد نه پاتې کېږي قوت حافظه مې کمزورې ده نو مختصره خبره وي خو چې پر اثره خبره وي زه پې عمل وکم چې ما ته نجات میلو شي. دوانو جهانو سردار مبارک داسې جمله فرمایي قل اویا ربي الله زما رب الله دې ثم مستقیم او په دې باندې کلک شه بس ته کامیاب شو. نو دا په ظاهره باندې یو دوا الفاظ دي چې زما رب الله دې او په استقامت اختیار کړي. در حقیقت دا یو ډېر لوی جدوجهد او جهد مسلسل استقلال او استقامت او صبر او تحمل غواړي. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ فرمائی اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را فرمائی چې ځان ته چې مسلمان ویم نو بدن مې رچي ځکه چې د لا اله الا الله چې کوم مشکلات دی هغې نه زه خبر یم. لا اله الا الله صرف په ژبه باندې ویل نه دی بلکې چې کله د زړه نه لا اله الا الله ووایې نو بیا دا د دنیا د رسمونو د رواجونو د بدعاتو د خرافاتو د شرکیاتو د باطلو خلکو سره ستایو مقابله راشي. یو طرف ته رحمانی قوت وي بل طرف ته شیطانی قوت وي یو طرف ته نفس وي بل طرف ته د الله تبارک وتعالى ذات وي. نو چې کله قل ربي الله ثم استقم چې کله لا اله الا الله وي او بیا د دنیا و ما فيها چې څومره قوتونه او طاقتونه هغه د نفس په صورت کې وي هغه د شیطان په صورت کې وي هغه د معاشري باطل رسم و رواج په صورت کې وي هغه د معاشري باطل او خلکو په صورت کې وي د هغې مقابله کول دي ته وایي ایمان. او چې کله یو سړی ربي الله وایي زما رب الله دی او بیا په دې باندې استقامت اختیار کړي او بیا چې څومره مد مقابل د الله د مخ ترازی هغه د نفس وی هغه شیطان وی هغه د معاشري رسمونه وی رواجونه وی او دغه سي نور ډیر صورتحال داسې مخ تراشي چې یو طرف ته د الله حکم وی او بل طرف ته معاشره وی یو طرف ته د الله حکم وی بل طرف ته د معاشري پیغور وی او یو طرف ته د الله حکم وی بل طرف ته د کور والا د خزي د بچو ډیمانډونه وی یو طرف ته د الله حکم وی او بل طرف ته د نفس خواهش وي. نو په دې وخت کې چې کله یو مسلمان د هر څه قربان کې د الله په محبت باندې نو دی ته وایي حقیقی مومن ہو جائے اگر سارے خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ مولا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. هر څه پرېږدي موږ او تاسو بیا د خپلو اسلافو د صحابه کرامو د تابعینو د تبع تابعینو تاریخ موږ او تاسو ګورو دغه ربي الله ثم استقم باندې هغه عمل کړی دی او چې کله په عمل وکړو
او په یو خبره باندې کلک شي چې به هر څوک چې مانه خفه کېږي خفه دي شي، معاشره خفه کېږي خفه دي شي، خپلوان رانه ماتېږي مات دي شي، او دوستان یاران خفه کېږي خفه دي شي، خو د خپل محبوب رب نافرمانی زه نشم کولی. مونږ باندې چې کله الله تبارک وتعالی خوشحالي راولي نو مونږ بیا هغه په کم کور کې چې خوشحالي وي هغوی سره ملاقات وکړو چې الله رب العالمین په تاسو باندې دا خوشحالي راوستې ده. په دې خوشحالۍ کې د الله او د الله ذات د الله او د الله رسول مخه خفه کوئ. په دې خوشحالۍ کې مونږ ته موقع راکړي چې تاسو په دې خوشحالۍ کې مونږ او تاسو سره یوځای شو. په دې خوشحالۍ په دې موقع کې د الله او د الله د رسول خبر وکړو نو مونږ ته جواب دا ملاویږي چې ستا خبره بالکل ټیک ده او په دې باندې د الله او د الله د رسول ذات خفه کېږي. په دې فحاشۍ عریانۍ او ډمتوب باندې بېشکه په دې باندې خفه کېږي، خو بل طرف ته زمونږ کور ولا خفه کېږي. بل طرف ته د معاشرې خلک به مونږ له پیغور راکوي چې ګوره د واده نه چې دی سم غم جوړ کړی دی او نعوذ بالله واده چې دی دا په ګډا مزه کوي او مړی په جړا مزه کوي. نو دې ځای کې دا دوه خبرې مخې ته راشي، یو طرف ته د الله حکم او بل طرف ته د معاشرې پیغور، یو طرف ته د الله حکم بل طرف ته د نفس خواهش، او یو طرف ته د الله حکم بل طرف ته نفسانی خواهشات او شیطانی خواهشات، او یو طرف ته د الله حکم بل طرف ته یاران دوستان او د معاشرې هغه رسمونه او رواجونه. په دې ځای کې چې کم سړی استقامت اختیار کی به زه به خپل محبوب رب رضا کوم چې زما رب مانه ناراضه نشي، زما محبوب پیغمبر مانه ناراضه نشي. باقی چې څوک خفه کېږي هغه د خفه شي، هم ایسے رہے کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. نو دې ته به نه ګوري چې معاشرې خلک ماته څه وایي، رسمونه رواجونه ماته څه وایي او دغسې د کور زنانه خفه کېږي خو خوشحالېږي، بلکې دې ته به کتل غواړي چې زما رب ماته څه وایي. نو دې ته وایي استقامت چې کله په داسې حالاتو کې سړی حالاتو سره مقابله وکړي، معاشرې سره مقابله وکړي، د معاشرې رسم و رواجو سره مقابله وکړي، دې ته وایي اصل جهاد. سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو استقبال دپاره مدینه منورې نه بهر ووتو. صحابه کرام د جهاد نه میدان جهاد نه واپس را روانو، کامیاب را روان، او دوانو جهان سردار مبارک ورته فرمای قدمتم خیر مقدمه وقدمتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر. ستاسو راتګ د مبارک وي، تاسو د ورکوټ جهاد نه غټ جهاد ترالی. صحابه کرام عرض کو چې یا رسول الله مل جهاد الاکبر یا رسول الله، یا رسول الله دا جهاد اکبر څه شی دی؟ ارشاد فرمایل چې هو نفس هواه، دا د انسان خواهش نفس دی. د نفس خلاف جهاد کول دا جهاد اکبر دی. چې کله نفس دغه گناهونو طرف ته راکاږي، چې کله نفس د معاشري رسم و رواج طرف ته راکاږي، چې کله نفس تا په دې مجبوره کوي چې مړه یو طرف ته د الله ذات ناراضه کیږي، بل طرف ته کور کې زنانه ناراضه کیږي، نو په دې وخت کې دا هر څه ناراضګي برداشت کول، یو محبوب رب چې دی هغه رضا کول، د هغې دپاره هر څه قربانول، دې ته وایي ایمان. نو الله رب کائنات ایمان سره یو شی هغه شرط کړی دی، هغه څه شی دی؟ فاما الذین آمنوا بالله واعتصموا به. ایمان وروړي او بیا هغه ایمان باندې مضبوط اوسېږي. دا نه چې په دې وخت کې ایمان وروړي او چې کله د نفس خواهش راشي نو هغه ایمان پرېږدي. په الله جل شانه باندې ایمان وروړي، د الله رب العزت سره د محبت اظهار وکړي، او چې کله یو طرف ته معاشرې خفه کېدو د خلکو د پیغور معمولی یره راشي نو هر څه پرېږدي. دې ته ایمان نه وایي، دې ته د الله تبارک وتعالی د ذات سره دوکهدهي وایي. یخادعون الله وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یخادعون الله والذین آمنوا، دا د الله تبارک وتعالی ذات ته او مؤمنانو ته دوکه ورکول دي. حقیقي ایمان دی ته وایي چې د الله رب العالمین د حکم په مقابله کې د دنیا هر یو بت راشي د هغې قربانول او د رب کائنات ذات نه ناراضه کول، دی ته وایي حقیقي ایمان. ځکه الله جل شانه وایي فاما الذین آمنوا بالله واعتصموا به. ایمان وروړو په هغې باندې مضبوط شو او کلک شو، فسيدخلهم في رحمت منه. الله تبارک وتعالی په خپل رحمت سره داسې خلک چې دی هغه په خپل رحمت کې داخلي او په فضل کې داخلي، او دوی ته بیا ويهديهم الیه صراطا مستقیما. رب کائنات داسې خلکو ته بیا صراط مستقیم او نیغه لاره ورته ښیي، د غلطو لارو نه الله جل شانه د دې خلکو حفاظت کوي.
فاما الذين امنوا لیکن کوم خلکو چې ایمان وروړو بالله په الله باندې واعتصموا به او مضبوطیون ولاغه فسيدخلهم پزر باغ داخل کې بدوی فی رحمت منه په خپل رحمت کې وفضل او په فضل کې ويهديهم او بخیدوی تا الیه خپل طرف ته صراطا مستقیما لار نیغه. صدق الله العظیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.